سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ آیت نمبر 7. نن د آیت نمبر 7 د نیم آیات ترجمه او تفسیر تاسو ته بیانېږي. صراط الذین انعمت علیهم. د دې آیات کریمه خلاصہ او مقصد سره په دې آیات کریمه کې الله رب العزت د هدایت یافتو خلکو بیان کوي او داغي خلاصه ده چې هدایت یافته خلک هغه دي چې هغه انعام یافته دي او بل هغه خلک دي چې هغه گمراه نه دي او د الله غضب په نه دی نازل شوی. چې کوم خلکو باندې د الله انعام نشتا خصوصا نعمت د اسلام او یا هغه خلق هغه مغضوب علیهم دي د الله غضبونه په نازل شوی په قومونو باندې او یا دوالین گمراه خلق دي نو دا هدایت یافته نه دي. گویا کې په دې آیات کریمه کې د صراط مستقیم مصداق بیانېږي. مخکینی آیات کریمه سره تعلق داده او ربط داده. مخکینی آیات کریمه کې یو دعا وشوه اهدنا الصراط المستقیم. یا الله ما په سیده لار باندې روان کې. نو سیده لار څه ته وایي؟ د دې مصداق بسو کی او دا به کومه لاري؟ نو یو تفسیر یې دا دی صراط الذین انعمت علیهم. لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی دی تا ای زما ربا علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب ندی دغه خلق چې غضب شوی دی په هغوی علیهم په هغوی باندې ولا الضالین او نه ګمراهان خلق دي. نو مخکې تا دعا کړې وه چې الله ما ته سیده لار وښایي. په دې آیات کې درته الله رب العزت د سیده لار مصداق وښودو چې دغه لار ده. یا مخکینی آیات کریمه کې تا ویل یا الله ما په سیده لار باندې روان کې او د سیده لار نه مراد قرآن و. یا الله د قرآن په لاره مې روان کې. اوس په دې آیات کریمه کې درته الله رب العزت وایي چې څنګه کتاب الله او قرآن ضروری دی نو دغه رنګ رجال الله هم ضروری دي اهل الله خلق هم ضروری دي. یا که کتاب الله ته ګوري نو هغه به د الله والا خلقو کې ګوري او د الله والا خلقو ته به کینی نو هغه به تا ته قرآن بیانوي حدیث به بیانوي دین او شریعت به درته بیانوي. نو اشاره شوه دې خبرې ته چې څنګه کتاب الله ضروری دی دغه رنګ رجال الله هم ضروری دي. رجال وایي خلقو ته اهل الله چې ورته وایو. نو کتاب علم هم حاصله وا خو د اهل الله خلقو نه حاصله وا. یعنی د علم د پاره معلمین پکار دي استادان پکار دي.
نو مخکې د کتاب الله بیان اوس د رجال الله بیان دی یا د اهل الله بیان دی. یا الله ما ته قرآن راکې بیا یا الله د هغه خلکو چې قرآن چا سره دی دین چا سره دی د هغه خلکو په لار مې روان کې. نو دا د هغه مخکینی آیات سره تعلق دی. او دا شان عزتمندو ځکه بلا استاد او بغیر استاد نه د قرآن پاک نه استفاده کول اکثر انسان گمراه کوي. استاد انسان د تجربه خبره ده. په هر فیل کې چې کوم انسان استاد وي او استاد سره شاګردي کړي نو هغه لار باندې صحیح رواني او یریږي نه دا کار نه. او په خپل چې یو کار سره زده کوي څومره یریږي. مثلا د بجلو کار دی انسان زده کوي سور تار ستوي او یخ تار ستوي او ګرم تار ستوي او ارض ستوي. نو یو تعلیم خو وته اصل کې ارض دیته وي او ګرم تار دیته وي او یخ دیته وي. خو استادانو سره شي غیر ته عملی وخی دا ګرم تار دی دا یخ تار دی. نو به انسان بجلی کې ګوتی وي او داسې که لوی مفتی می او لوی عالم خو بجلی تار لدې ګوتې وروړي نو برسنډه کوي دی هلته. ځکه استاد نه به تپوس کې. خو دنیا کې هر خلک د هر څیز دپاره استاد مني او د استاد نه بغیر نزي. واحد دین دی چې خلک بغیر استاد نه بیانوي. بس یو پوسټ په نیټ باندې وکتو وایي دا حدیث دی که نه بس مخکې ولېږه خلکو له. یا دا صحیح خبره ده که نه تحقیق نه کوي د عالم نه. او دا یاد لري د دنیا په کار کې چې ته غلط شي نو ستا به جسمانی نقصان کېږي زیات نه زیات. خو د دین په کار کې چې غلط شي ستا جسمانی او روحاني دواړه نقصان کېږي. دا جسم به د دوزخ ته ځي بیا او دا جسم به بې برکته کېږي او د الله لعنت به د باندې راورېږي چې یو خبره د دین نه ده او ته د دین ګڼې او خلکو ته بیانې. نو دې وجې نه دا د بجلۍ د تارونو نه خطرناک دي. او د عوام وایي که نه وایي د بجلۍ په تارونو کې او د الله په کارونو کې به کار نه لري. نو دا خبره مطلب هم دغه چې په بجلۍ نه پوهېږې ګوتې مه وروړه او چې په دین نه پوهېږې مې بیانوه هغه خبره مه بیانوه. او چې درته یاد وي نو الله وایي بلغوا عني ولو آیه. که یو آیات هم درته یاد دی خلکو ته یې رسوه او یو خبر هم درته سمه یاده د خلکو ته یې رسوه. خو چې درته یاده نه ده او پوهېږي پرې نه نو بس بیا به څه کې صراط الذین انعمت علیهم کینا پلار د هغه کسانو چې هغه انعام یافته خلک دي نیکان خلک دي هغوی سره کینا. یا مخکینی آیات کې د استقامت دعا وه اهدنا الصراط المستقیم. یا الله د استقامت لار راتوخې چې په هدایت باندې مې استقامت نصیب شي. نو دلته اشاره شو دی آیت کې چې د استقامت لاره د الله په فضل او د الله په انعام باندې ملاویږي. نو د الله نه فضل غواړه چې هغه لاره باندې روان شي. یا تا سوال کړی وی الله نیغه لار راتوخې. نو په نیغه لار باندې چې عموما سړی ځي ځان لي اکثر خلکو سره نه نو ځان له سفر کول انسان ته ګراني. نو الله تعالی تسلی درکوي دی بل آیات کې چې ټیک ده که په دې وخت کې ته نیک کار کې او حق خبره کې او په سمه لار روانې او ته ځان لې نو یریږه مه زما بنده صراط الذین انعمت علیهم. مخکې چې څومره ښه خلک تیر شوي دي انعام یافته خلک تیر شوي دي هغه ټولو سره ته په لارې ته پروا مه کوه چې ښه خلک څومره هم دي ته په هغه لار روانې نو که فی الحال تا له څوک لاس نه درکوي ستا مدد نه کوي او ستا طرفداري نه کوي نو پروا مه کوه الله هم د سره دی او نیکان خلک چې څومره دي هم په دقه لار باندې تللي دي. نو اوس په دې زمانه کې د یو کس پلار مور علاقه یو تحریک یو جماعت د ستا سره نه که نه خو شرط دا دی چې ته په حق لارې داسې نه چې ته په ناحقه لار روانې او وایې زه حق ویم. یو دا خبره د عزتمندو یو انسان وایي زه په حق یم یو هغه انسان وایي چې شریعت وایي دا په حقه دی. دا جنگ جګړې خو ټول هم د دې نه جوړېږي هر انسان وایي دا زما حق دی. نو دا بلو سره جنگ هم د دې وجې نه کوي وایي دا زما حق دی. نو عزتمندو حق به د چای چې شریعت وایي چې دا د چا حق دی او د هغې نه پس بیا ابل کس جنگ کوي نو دا اوس په ناحقه روان دی.
نو ته به دعا کې خدای پاکه چې د نیکانو خلکو او د اولیاء په لاره باندې روانه. صراط الذين انعمت عليهم، د دې نه معلوم دا شو چې اصل انعام کوونکی او منعمي حقيقي هغه الله دی. نو هدایت د ټولو نه لوی انعام دی، ابد الله نه غواړي. انعمت یا الله چې تا انعام کړی دی. بعضې کسان مونږ صحیح نه ځکه انعمت په ځای انعمت علیهم وي، نو که دا قصدن وي بعض عالمان وي او عقیدې دی بدی باندې کافر کیږي. ځکه د انعمت علیهم مطلب دا دی یا الله چې دا ما انعام کړی دی په دې ټولو خلکو باندې، تاسې کړي دي. خپل بچیم د نه خفه دي، خپل ځان هم د نه کله خفئ، کله د نه ښځه خفئ، کله د نه مقتدیان خفئ، کله د نه امام خفئ، کله د نه ګاونډي خفئ، ته به چاله څه ورکړې؟ نو منعم حقیقي الله دی. نو قصدن به داسې نه وي. نو دا چونکې مونځ کې ویلی کېږي نو احتیاط کوئ. اوس منعم علیهم څوک دي؟ الله انعام په چا کړی دی؟ دلته اجمالی خبر بیان شوه. یا الله انعام یافته خلکو په لار مې روان کې. سوال راځي چې انعام یافته خلک څوک دي؟ نو یو تفسیر قرآن خپله کړی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چې د الله غضب پې نه شوی. که د غضبونو کار کوي چې الله په کوم کارونو غصه کېږي او دا کارونه کوي نو انعام یافته نه دی. یا گمراه دی په غلط انار روان دی نو د الله انعام په دې انسان باندې نشته، دا انعام یافته نه دی. نو یو تفسیر دا دی. د دین علاوه علماء مختلف تفسیرونه لیکلي دي. وی مراد تی انبیاء دي، ملائکی دي، او دغه رنګ مخکینی امتونو کې چې کوم نیکان خلق تیر شوي دي هغه هم انعام یافته دي. که د ابراهیم علیه السلام وخت کې تیر شوي، موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام وخت کې، او نیکان خلقو قرآن پاک کې الله رب العزت د هغه خلقو صفت بیان کړي چې هغه وخت کې کوم نیکانو. لکه ګوره د اصحاب کهف تذکره تیره شوې قرآن کې، بلکې د هغې د سپي تذکره مو سره تیره شوې. نو دا نیکان خلقو الله ته محبوبو، نو ته به نیکانو خلقو لار باندې روان کی. هر هغه ښه صفت یا الله چې ستا خوښ و او تا یو نیک بنده له ورکړی دی مال هم هغه راکړي. که هغه د نبي علیه السلام امت کې دی، که هغه پیغمبرانو کې دی، که صحابو کې دی، که تابعینو کې دی، که تبع تابعینو کې دی، دا ټول د دې تفسیر دی. یا الله ما د عمر، د ابوبکر او د صحابو په لار باندې روان کی. دا هم د دې تفسیر دی. یا المؤمنون، د مؤمنانو په لار مې روان کی، او دغه رنګ والمسلمون، د مسلمانانو په لار مې روان کی. او امام حسن رحمت الله علیه وی چې د دې اصحاب محمد، یا الله د صحابو په لار مې روان کی. ځکه صحابه هغه مخلوق دی چې الله رب العزت د خپل حبیب پیغمبر د پاره خوښ کړي دي. چې پیغمبر یې په ټول مخلوق کې خوښ کو، نو د هغه دوستان به د ټولې دنیا په خلکو کې نه خوښ کړي. دوست له څوک بدلار ګوري نه. او دغه رنګ عزتمندو نو الله رب العزت بخپل محبوب پیغمبر له څنګه غلط خلک ورکړي دي. نو دی وجه نه عزتمندو صحابه کرام لاره هم دا منعم علیهم دي. او جمهور علماء کرام د دې تفسیر کړی دی. ما تاسو ته هغه بهترین تفسیری چې قرآن په خپل باندې بیان کړي. نو صراط مستقیم یا الله د نیکانو خلکو لاره مې روان کی. انعام یافته، انعام یافته څوک دي؟ نو ورپسې چې کوم څلورم نمبر صورت دی سوره نساء، په هغې کې الله رب العزت په 69 نمبر آیات کې دا بیان کړي دي. 1:70 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الله انعام یافته خلک څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. انعام یافته خلک دي شهیدان، پیغمبران او صدیقین. د پیغمبرۍ نه پس چې بلا چون و چاره، بلا حکمت، بلا چونچه چنانچه الله او د الله دین مني او زما په عقیده ده چې دا صحیح دی. لکه ابوبکر صدیق، صدیق د دې وجې نه وایي چا ورته ویلې پیغمبر اسمانونو ته تللی، وایي هغه درته ویلي چې تلیم، وایي او وایي صحیح ویلي دي. وایي څنګه به ځي؟ وایي ته څنګه سره ګورې سردار دو جهان. والصالحین او نیکانو خلکو لاره. وحسن اولئک رفیقا. الله وایي چې چا صحبت، چاته د دې خلکو صحبت ملاو شو، دقه حسین صحبت دی.
او بهترین دوستان دي. نو منعم علیهم څه ته وایي؟ سورې نساء کې په خپله بیان شوي دي، انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین. نو دی وجې نه عزتمندو دی کې امامان، اولیاء کرام، صوفیاء کرام او د دنیا هر نیک سړی په دې کې شامل دی. نو ګوره نیکان الله ته دومره خوښه دي چې نورو خلکو ته موي تاسو د نیکانو په خلکو روان شي. که هغه پیغمبر دی، که پیغمبر نه دی صحابي دی، که صحابي نه دی شهید دی، که شهید نه دی صدیق دی، که صدیق نه دی یو عام صالح مؤمن بنده دی، هغه ته ګوره د هغه په لار باندې ځه، بشرطه کې چې د هغه د قرآن او حدیث او د دین او د شریعت تابع وي. نو بس هغه پسې تللی شي. یو نیک سړي ته سړي نیکه خبره وکړله، د هغه په لار باندې روان شه، نو ته په څه روان شوې؟ په صراط مستقیم باندې روان شوې. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. او سورہ مریم کې الله رب العزت د پیغمبرانو لار ته چې کوم دی صراط مستقیم ویلی، هغې کې راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم. د آدم علیه السلام چې کوم بچیو انبیا وي هغه د نیکه لاره ده. د قرآن مؤمنو بني اسرائیل هم باز ویلي چې بني اسرائیلو نیکان خلک چې کوم دي هغه هم صراط مستقیم دی چې هغوی کوم ښه خبرې. زمونږ په دین کې باقاعده یو دلیل دام دی، شرایع من قبلنا یو څیز دی او مخکینی شریعتونو کې موږ ته میلاو شو او زمونږ قرآن او حدیث کې د هغې مخالفت نه دی راغلی یا هغې ته باطل یا غلط نه دی ویلی، نو دا هم دلیل دی. ځکه هم نیکان خلکو د پیغمبرانو اولاد دی او الله رب العزت ورته دین را لېږلی، نو دې ته وایي شرایع من قبلنا، هغه شریعت چې مخکې موږ نه تېر شوی دی. یو خبره داسې راله قرآن او حدیث کې د هغې مخالفت نشته او مخکینی یو خبره راله، خیر دی. زمونږ اسلام په خپله مخکینی چې کومې ښې طریقې دي هغې بحال کړي دي. مثلا پخوا نه به دا طریقه وه چې چا به قتل وکړو خان به یې اخیسته، شریعت رالی ویل دا ښه طریقه ده، همدغه طریقې جاري کړل، خبره خو نشته. نو چې بیا د مؤمنان د بني اسرائیل نیکانو خلک دي. دغه رنګې ابو العالیه تفسیر کوي محمد و ابو بکر و عمر، سردار دو جهان او د ابو بکر او د عمر لاره وی دا صراط مستقیم دی. او د نورو صحابو یو تفسیر دا دی چې اصحاب محمد، نو ټول صحابه پکې دننه راغلل. نو د صحابو لاره یا یو تفسیر دا دی انعمت علیهم بالمحبة والانس، یا الله د هغه خلکو په لار مې روان کا چې هغوی تا سره مینه او محبت او انسیت لري. د بعضې کسانو الله سره خاص لګاو وي، هغوی د دنیا د څیزونو نه بې رغبته وي، زهد دی ته وایي، زاهد وایي، پلانې سړی زاهد دی، زهد زندګي دی د دنیا نه بې رغبته او الله طرف ته رغبت لرونکي خلک. داسې یا الله د داسې خلکو چې تا ستا په محبت کې هر څه کوي او تا سره خصوصي لګاو او مینه محبتي، نو الله رب العزت وی دغه خلکو رفاقت ته مو غواړه چې یا الله د داسې خلکو په لاره مام روان کا، ځکه ستا زړه کې د دنیا محبت دی زیات دی، ستا زړه کې د اولاد محبت زیات دی د دین نه، ستا په زړه کې د مادیاتو محبت زیات دی د دین نه. د دې ټولو څیزونو محبت جایز دی خو یو لیول سره، نو تا کې زیات دی، نو ته وایي یا الله د هغه خلکو محبت راته رانصیب کړه چې ستا محبت د هغوی په زړه کې زیات دی. نو د دې به ته عزتمندو د الله نه دعا غواړي. اوس د الله نعمتونه کوم دي؟ نو مختلف د الله نعمتونه دي. د الله نعمتونه دوه قسمه دي، یو دنیاوي او بل اخروي. یا یو دنیاوي او بل عزتمندو دینی، دا مختلف نعمتونه دي الله. بیا دنیاوي نعمتونه دو قسمه دي، یو وهبي دي او بل کسبي دي. وهبي هغه ته وایي چې الله هم داسې خلکو له ورکړي، لکه دا بدن یې ورکړی، سترګې ورکړی، مسلمان له ورکړي، کافر له ورکړي، دا د الله نعمت دی او الله هر چا له ګفټ کړی دی. دې کې د کسب ضرورت نشته چې ته محنت وکړې او تعالی الله سترګه درکړي او الله دله غوږ درکړي، هر چا له ورکوي، زناورو له هم ورکوي. نو دې ته وایي وهبي نعمت، د الله د طرف نه عطا کړی شوی عطایي نعمت. وهب د هبې نه دی، ګفټ کړی شوی، هبه شوی. او بل چې دي کسبي دي، کسبي چې ته کسب کې. بیا عزتمندو دا وهبي چې کوم دي دا هم دوه قسمه دي، یو روحاني او بل جسمانی. روحاني داسې دی چې الله تعالی عقل درکړی دی او الله تعالی روح درکړی دی، دا د الله د طرف نه ګفټډ دی.
او دویم جسمانی دي لکه الله رب العزت تعالی ځمکه درکړې اسمان یې درکړې او دا بدن یې درکړې اندامونه یې درکړي. نو دې ته وهبي کې دوه قسمونه شو، یو روحاني بل جسمانی. او دویم قسم کسبي دي چې انسان یې کسب کوي، چې خواري وکړي نو په ده کې دا پیدا کېږي، که خواري ونه کړه دغه نعمتونه ده ته نه حاصلېږي. بیا هغې کې هم دوه قسمه دي، یو جسمانی او بل روحاني. جسمانی دا دي مثلا ښایسته جامې کپړې پیدا کول، نو ته به خواري کې د دې ورکوونکې حقیقت کې الله دی، ځکه کپړه تار دا د دې اصل میټیریل ټول الله پیدا کړي، خدای مخلوق ته حواله کړي دي او کسبي دي اسباب ولاندې دي. نو دا د الله نعمتونه دي. نو جسمانی دغه نعمتونه چې کوم موږ او تاسو ګټو، یا مختلف رنګونه، عطرونه، ښه څیزونه، جامې، کپړې ځان له پیدا کول، دې ته کسبي وي او جسمانی وي. دویم روحاني دي، لکه انسان کې صبر، شکر او ښه صفتونه، اخلاق. نو د دې دپاره به ته خواري کې په دین علم حاصلول، قرآن ترجمه، تفسیر، دا عزتمندو کسبي څیزونه دي، خو روحاني دي. کسبي روحاني دي ته وایي. دا همداسې ډایرکټ نه حاصلېږي چې ته وایې یا الله بس ما ته ډایرکټ ترجمه زده کا، نه، ترجمې ته به کښېنې ځان باندې به سخته تېرې. یا الله زما زوی ډایرکټ عالم پیدا کا، دا څیزونه الله کسبي پیدا کړي، ته به خواري کې. نو دې وجې نه ته به دعا کې یا الله د انعام یافتو خلکو، نو دې نه مراد هغه روحاني دي او هغه کسبي د آخرت والا صفات دي. یا الله چې چا کې د آخرت والا صفات دي، ځکه وهبي انعامونه خو مراد دي، دا خو کافرانو سره دي، سوال کولو ضرورت یې نشته چې الله مال سترګې راکړه، سترګې خو کافر لم الله ورکوي. روحاني نعمتونه دي مراد دي، یا کسبي جسمانی نعمتونه دي مراد دي، الله مال، حال، فلانې، اولاد، دا څیزونه راله راکړي. نو دې ته ویل کېږي انعامات، او دا ډېر لوی نعمت دی عزتمندو، د آخرت نعمت. اصل نعمت دا دی چې د آخرت په نعمتونو باندې انسان مالامال شي. نو بهرحال خلاصه د دې آیات دا شوه، یا الله د نیکانو خلکو په لار مې روان کړي. نیکان څوک دي؟ انبیا، شهیدان، صدیقین او صلحا. نو دې کې ګوره ټول اولیاء کرام رال، چې کوم اولیاء کرام د کتاب او سنت تابع دي، که هغه د امام په شکل کې دی. بعضې کسان امامانو باندې رد کوي، څوک صوفیاو باندې رد کوي. دا یاد لري دا اولیاء ټول مني، خو نومونه ورته جدا جدا دي. زمونږ احناف چې کوم دی ورته ائمه وایي، ائمه دین، حنفي مسلک، شافعي مسلک، فلانی مسلک. الله رب العزت نیکه لار رانه وغواړه او بیان یې کړی چې صالحانو لاره هم نیکه ده او امامان ټول صالحان تیر شوي دي. جمیع ما تقوله الائمه شرح للسنه. امام شافعي صاحب وایي امامانو چې کومې خبرې کړي دی د سنت د نبي اسلام د حدیثو شرح کړې ده، تشریح کړې ده. الفاظ د دوی دي، نور درته بیانې حدیث. وجمیع ما فی السنه شرح للقرآن، او چې کوم په حدیثو کې ده د قرآن شرح ده. نو امامان د دین نه بار نه دي عزتمندو، ټول خلک امامانو پسې ځي، خو څوک څلور امامان، څوک بل امام یادوي، ابن قیم وایي او علامه ابن تیمیه وایي، دغه هم امامان دي. څوک وایي د عربو علما داسې کوي. نو د عربو علما یا د نور مسلک علما چې هغه حدیث بیانوي، قرآن بیانوي، دین بیانوي، نو دا صراط مستقیم دی. بعضې کسان اعتراض کوي ته د الله نه صراط مستقیم غواړي او امام پسې ځي. نو د صراط مستقیم تفسیر په سوره نساء کې بیان شوی دی کنه چې د صالحانو لاره، دا خو په خپله قرآن بیان کړی، د شهیدانو لاره، د صادقانو لاره، دا په خپله قرآن نه دی بیان کړی. او دغه رنګې نور مسلکونو څوک وایي زمونږ مشایخ دا وایي، نو مشایخ هم بزرګانو ته وایي. څوک وایي اولیاء کرام دا فرمایلی دي، نو ائمه دین. څوک وایي لکه اهل حدیث حضرات هغه دا وایي د سلفو په لاره به ځو، مطلب سلف هم عام کسان دي، صحابه او تابعین او تبع تابعین دي ته هغوی سلف وایي. موږ ورته ائمه وایو، څوک ورته مشایخ وایي، څوک ورته بزرګان دین وایي، او څوک ورته اولیاء کرام وایي. دا ټول یو څیز دی، صرف نوم یې جدا دی. نو بهرحال عزتمندو چې نیکانو خلک کومه خبرو کې او هغه د قرآن او د حدیثو د اصولو نه خلاف نه، نو هغې ته ته خلاف شریعت نشي ویلی. ته به داسې نه وایې چې دا د فلاني خبره ده، نه، دا د دین خبره ده، ځکه د قرآن او حدیث سره ټکراو نشته. یا بعض وخت کې داسې چل راشي یو امام خبره وکړي، نو ابل کس ورته وایي چې دا فلاني خبره ده، هغوی حدیث کې خو دا راځي، نو دا هم راغلي دي که نه. لکه ابلو دلته یو ملګری رالی، وایي زما خور وایي چې یو رکات ویتر دي،
نو ما ورته نبي اسلام خو د یو رکعت مونږ نه منیم کړی ده اوس به څه کې تاسو سره پوره علم نشته نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صلاة البتیرا د یو رکعت مونږ نه منې کړی ده اوس به څه کې ته یو رکعت دي نو عزتمندو اصل کې وتر هم 3 رکعات دي عرب هم 3 رکعات کوي خو منځ کې پکې سلام وکي به پاسيږي مونږ وایو دغه طریقه بهتره نه ده بهتره طریقه 3 وانه رکعاتونه په یو سلام سره نو هغه حدیث شو دام حدیث شو یو بل سره په دی باندې جنگ نه کې ها دا ویل شي زما دا طریقه افضل ده او استاد دا طریقه غیر افضل ده غلطه ورته نه وي د حدیثو طریقې ته څنګه غلطه وي نو دغه رنګ ائمو چې کوم تشریح د دین کړي دا صحیح ده او دا ټول د حدیثو او د قران پرانا کې ده نو ته به انعام یافتو خلکو لار غواړي نیکانو خلکو الله قران کې ګوره پیغمبر ته وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ویا زما پیغمبره تکینا هغه خلکو سره چې هغه سار او سبا د الله یاد کوي سار او سبا د الله یاد کوي هغه خلکو سره ته کینا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها سارو مخام د الله ذکرونه کوي والله یادي دغه خلکو سره تم کینا ولا تعد عيناك عنهم د دوی سترګې بل طرف ته ماړه نبی اسلام تعالی وي خو اوري مونږ ته چې تاسو کوی ځکه نبی اسلام خو بناسم دغه خلکو سره نو دی وجه نه عزتمندو نیکانو خلکو سره کینی نو نیکی وکي مولانا روم رحمت الله علیه وی هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد هیچ آهن خود بخود تیغیں نشد مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد وی یو سیزم پخپل سیز شوه نه دی او یو اوس پنینم پخپل تلوار او چاقونه دی جوړ شوه چاته جوړ کړي دی نو دغه رنګي وي کته ځان نه انسان جوړول غواړي نو دغه مرکز ته لاړ شه دغه خلکو کې کینه نو اق کسب نه جوړ شي ځکه د اوس پنې نه ډایرک په خپل باندې چاقو چاړه نه جوړي هغه مرکز ته ځي هغه دکان ته بځي چې کوم ځای کې دا کار کیږي نو نیک او صالح بتانه جوړیږي چې صلحا او سره کینی بیا وی ګوره زه عام مولا او مولا مخکې براته خلکو مولا ویلو اوس راته مولای روم وی د ټول روم مولا مخکې د کوسی مولا وما اوس راته خلکو د پوره روم مولا وی دا ولی وی مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد وی شمس تبریز سره چې زکل کیناستم او داغه نه مې علم حاصل کړو او داغه په صحبت کې کیناستم نو الله نه مولای روم جوړ کړو داغه کتابونه په انګریزي کې او په مختلفو ژبو کې د لسو شلو ژبو نه زیاتو ژبو کې داغه کتابونه ترجمه شوي دي او علامه اقبال غوندې کسان به د کتابونه قتل داغه یو پند او نصیحت والا کتابونه دي دغه رنګ زمونږ دا شعر تاسو ته یادي خلک وایي اکثر یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر صد سال طاعت بیریا نیکانو خلکو سره چکینی اولیاء سره نیکانو خلکو سره وې دا د زرو کالو د عبادت نن بهتره ده د دې وجه سره وجه دا د عزتمند د دې یو مثال د لکه صحابه کرام نبی اسلام سره صحبت کړي د دنیا ټول اولیاء را جمع کړه د صحابي ته نه رسی ځکه هغه ته صحبت ملاو شوی دی او دی اولیاء ته صحبت نه دی ملاو او دویم وجه دا د عقلی او حکمتي چې انسان عبادت ډیر کوي خو چې کله شیطان دا گمراه کوي او دا نیکانو خلکو سره نه ناس او دا چلونه نه زده کړي د شیطان نو بس دا لړ شي سره د عبادت نه گمراه شي او چې کله اولیاء سره کینی هغه ته د شیطان هغه پاټونه او چلونه او مکر او فریبونه کوي چې عبادت بکې خود دې سيزونه بزان ساتي چرته ایمان د نسلب نشي نو دا د نیکانو خلکو مجلس کې چې کم انسان تبلیغ جهاد او تصوف او نیکانو خلکو سره کینی د به ایمان نسلب کیږي عمل کې به کمې کمزوري راځي خدا به الله رب عزت د برکت نه د به ایمان نسلب کیږي ځکه الله وی د انعام یافتو خلکو سره کینی او نیکانو خلکو سره کینی رحمان بابا موي چې په یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلې دې رفتار د درویشانو د دې دا مطلب نه چې په ډایرک دلته ټوب کې او ارشته ورسیږي زموږ خلک دا مطلب علي چې دلته نه ټوب کې او ډایرک باشته ورسی نه دا هغه خلک دي چې الله تعالی سوچت کی نو د دې आवाज ډایرک د الله عرش ته رسی ځکه د دې په आवाज کې ملاوت نه صفا ستر आवाजي او د ګناونو ملاوت پکې نه نو زر الله رب العزت د دې خبره قبلې دعای قبلې
یا د دوی چې کوم عمل دی که هغه عمل تا وکړو نو هغه ډایرکټ د عرش والا رب ته رسي. نو دې خلکو سره کېنه. غلط مطلب به د یو شعر نه لیک. دغه رنګ رحمان بابا م وایي کیمیاګر بد کیمیا په طلب ګرځي همدمي د عالمانو د کیمیا په مجلس د علماو بسر زر شي کئی کاڼې یا بوټې د صحرا ز رحمان حلقه بګوش د هر عالم یم که اعلی که اوسط وي که ادنا. دا د قرآن پاک د دې آیات تفسیر دی چې نیکانو خلکو سره کېنه. الله آیات کې بیان کړي. رحمان بابا د دې ترجمه وکړه. وایي د نیکانو سره کېناستل داسې دي لکه کیمیاګرو سره چې کېنې. کیمیا هغه څیز ته وایي چې انسان ته دا میلاو شي او په تانبه کې واچي د تانبې نه سره زر جوړوي. وایي که ته کیمیا غواړې نو علماو سره او نیکانو خلکو سره کېنه. که ته بوټې د صحرای الله به درنه سره زر او سپین زر جوړ کړي. او رحمان بابا وایي زه خپل هم داسې کوم ځکه قرآن کې الله ویلي صراط الذین انعمت علیهم انعام یافتو خلکو سره کېنه. نو رحمان بابا څه وایي زه رحمان حلقه بګوش د هر عالم یم چې خلک راته وایي چې عالم دی بس د ده نه به وایي غټ ولي چېرته وي که اعلی وي که اوسط وي که ادنی. زه پکې بیا دا نه ګورم چې دا ستر ملا دی وړوکی ملا دی او چڼی دی هر عالم ته غوږ دم. نو دا د صراط الذین معنا ده او تفسیر د عزتمندو چې نیکانو خلکو سره کېني. د دې مثال چې نیکانو سره کېني څه چل به وشي. نو عزتمندو تاسو اصحاب کهف ګوره نیکانو خلکو الله تذکره کړې ده. نو هغوی سره یو سپی کېناستو او ګرځېدو سره الله رب العزت دغه سپي تذکره هم په قرآن کې وکړه. اصحاب کهف او سپي تذکره هم راغلی. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید. وی زمانه کان خلق د الله دین د پاره وتلی و یو خبر اور یو سپی و هغه مو سره هلته ناستو په هغه دروازه باندې به وي ناستو. د هغې تذکره م الله وکړه. نو دې وجې نه عزتمندو د هر یو څیز اثر نو ترجمې ته تفسیر ته دا ټول د صلحاو مجلس دی. په دې وخت کې تاسو ټول صالحان یې ځکه نیک کار کوئ. صالح څه ته وایي چې نیک کار کوي. نو دې وخت کې تاسو ټول صالحان یې. نو د یو بل نه به اثر وي خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. خربوزی ته څوک وایي چې ته به داسې ژړه پیدا کېږي خو بس هغه بل خربوزي ته ګوري او الله رب العزت پکې هغې مجلس د وجې نه اثر پیدا کړي. ګوره شاه ابرار الحق صاحب یو بزرګ تیر شوی هغه وایي که یو ام وي بیکاره ام د هغې قلم راواله او په لنګړه ام کې ولګوه نو وایي د هغې نه به م لنګړه ام پیدا شي. د مجلس دومره اثر دی. بیکاره ام دی خو د هغه قلم د لنګړه ام په دغه کې تنه کې ولګېدلو وی الله رب العزت چې کوم دی هغې نه هم لنګړه ام پیدا کړي. دا د صحبت اثر دی. وی دا یو حسي مثال ورکړی دی چې داسې اثر پیدا کړي. نو نیکالو خلکو سره کېناستل پکار دي. د نیک څیز مثال داسې دی عزتمندو که ته هلته څه وخت دپاره بده مې الله به دې نیکي. لکه د سندلو ونې ته وګوره. د سندلو ونه خوږی چې کله تبرګې هم په هغې باندې ګزار وکړي نو چې هغه تبرګې راوځي د سندلو ونه چې کوم دی د تبرګي خوله هم خوږه کړي ځان سره هغې له هم خوږه ورکړي. نو بهرحال الله نه دعا کوي یو ځل بیا ترجمه وکړي. صراط الذین لاره د هغه کسانو انعمتا چې تا انعام کړی دی ای زما ربا علیهم په هغې باندې. نو ما په سمه لار روان که دغه خلکو لاره چې تا په انعام کړی دی.